څه علاج به کې خو یو خزه و لوري مړه وه زمونږ په مالت کې نو هغې پې جړل نو په انکو کې وایي چې بچڑی میں کس کس نو رواں بچڑی میں کس کس نو رواں ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں سوک سوک بجاڑی نو ټول غر کی اسدا د جنت باس ما ستاسو مخ کی شروع کړي دي شاید چې دا ما غلطی کړې ده ځکه چې مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکه نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه کی وګورئ په سورۃ رحمان کې ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې په ګناه قادر شو په ګناه ودرې دي او زړه کې دی ویل چې هوی د دې خو به خدای تپوس کوي او رستو شوي دي ګناه باندې دي قدرت راغې او رستو شوي نو الله وی دې سړی ته به انعامي زد و جنت ورکو چې په ګناه قدرت راغې او ګناه نه رستو شوي انعامی دو جنت ورته ورکو په دې جنت کې بچي فیهما عینان تجریان یو دوا چینه به پکې چې داسې بجاری وي چې سترګې به په کدو ورته په خوند نه مړي میوه به پکې سي فيهما من كل فاكهة زوجان د هر قسم میوه به دو قسمه بیا دلتا د خاور بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي التبت سے چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیاب والی وی دی جنتیانو په فرشونو باندې تکیاب والی داس لکه دا دلتا زه باجوړ ته تلو منو خان سره چې ملو شونو ار یو سړی به چراتلو صادر به ځان لاندې کولو پس مکه به کې ناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کې ناستا زه زړه کې و یاریدم چې اوس ماته ونه وای چې کوشه دې کټ نه خان خو خان دې کنه خان زمونږ دی بالا مانای کوم ډیر دي دا نو چې خانان په کوڅو کې سپي د لوګي مړ کیږي نو ما چې اسماته ونه وي چې کوشه دې کټنه او چار دې خې ماته هغه غونه کو هر یو چې راځي صادرګان لاندې پزماکه کینی ما یو نه غړي غونډه پټ کړه تاسو کوي دلته چې خان کټ کې ناشتي نو مونږ نشو کې ناشته دا د خان بی عزتی ده
او هغه داسې متکی ته ډډه والی وو، داسې لاس کړی وو. ما نه تپوس کولو څنګه مولانا صاحب خی د دې خانانو ګوره داسې خبرې کوم شته ستاسو علاقه کې خانان که نه؟ ها شته که نه؟ داسې خبرې څنګه ها داسې خبرې کوي. یا یو دلته بالا ماڼۍ کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي ویلې څنګه یې ما بالخیر خیمه ویل ولې ما خو درنه تپوس کوم ما هم درته ویل چې خیم که نه دا تپوس څنګه کې څنګه یې نو باجوړ نه چې هغه زه را تښتېدلی بیا نه یم تللی دا څه په غضب وړي. نو دلته تا د سړی په مخ کې متکی ته ډډوال نه نصیب کیږي. اول ته به څه کې متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیا به والی وي دي جنتی په هغه فرشونو باندې چې د هغې سټ به د ریخمو شنو غټو نه وي. وجن الجنتین دان الله بیا دا د جنت نعمتونه به څنګه وي تا به داسې ډډه والي کیله خورم هغه بوټی به کیله په خپله سپیده کی او بوټی به دومره راوږد شي چې ستا د خولې له به کیله تیاره راوړي تا به لاسونه داسې انار خورم بوټی به انار صفا کی او ستا د خولې له به راوړي. داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چرته شته؟ په دې ټول کائنات زما عزیزانو بیا به ته ووایې چنډه زه د بوټي د لاس شی نه خورم ماله د خادمان سپین کی اورا دی وړي په تالی کې دی راته پیش کی. نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې ښایسته وي اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. د جنت خادمان به دومره ښایسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې د ملغلرې نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیا وي دومره ښایسته به وي لکه ملغلرې. اوس خو ښایستهوالی اوس مونږه ښایسته نه یو نو خادمان به لا څه ښایسته وي او بیا چې د چا خادمانی د هغه د شکل ته وګورئ. تاسو دار ورځ د اخبار کې ګورئ کنه دا د ملک حکومت خلق چې دي دې بوتاړونو ته وګورئ یا د خپلو شکلونو ته داسې په شیشه کې لږ لږ ګورئ زمونږ شکلونه څنګه دي ورځ چې تېرېږي هر مخ نه د سړي زړه توري د چهرې نه د نور بناوټ ختمېږي بالکل هر سړی نه شوتر جوړیږي لګیا. تاسو دې خلکو ته وګورئ په میلیونو ګرځا داسې شکل بدرتا په مخ را نشي چې ورته وګورئ وړه دې خوشحال شي په میلیونو ګرځا او چې هر شکل در مخامخ کیږي یا به پوزه بونډۍ وي یا به خوله کې څه چلی یا به مړه خو څه تندر به والی نه د جنت خادمان بداسي چې اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ته چې ورته وګورې
نو ته به وای چې ملغلرو نه چاتار وسته دی یو د بل د پاسه ټپکای. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق جامې به څنګه اغوستي، جامې به اغوستي د شنو ریخمو. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه، پلاس کې به کنګڼه چولی د خادمانو د زرو. نو چې په کوم لاس تعالی تاله پیش کړي چې فروټ پکې پرې کړی دي یا روټای پکې تیار ده، هغه لاسونو کې به کنګڼه مچولی او شکلونه به هم د بلغلرو پشانی. نو ته چې هغه ته وګوره هغه روټای نه به موړ شي کنه. وای کنه خلیخم ټکی نه دي داسې پتا ما ورته ناستې دي بس خو پړ جنت ته ورننه وځي. خادمان به داسې یا الله ته رحم وکړي چې غلامان او خدمتگار د جنت به داسې وي چې حوري به بیا څنګه بیا الله ته وګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار سړی د خلی وګمه چې کومه ده د لوګي نه چې په کوم خله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي. ته خدا خپل خله دی یو غریب سړی خان ته ورنږدې کی او داسې ورته وکي خان بوج لري د خوار کخله کې دی غول نیولې وای به ورته کنه ها او الله څه وای ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار د خلی وګمه چې دا ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي. لعنت په داسې قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره، دا الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره، دا الله د مهربانو ته وګوره او د انسان د بغاوت ته وګوره. د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته. لوی باغی چې دی هغه انسان په کار خداو چې دا الله یو مهرباني چې یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ دا قوم چې دی دا اپریده قوم دی. نو اپریدي چې دی تحصیلدار او ډیپټي صاحب نډیر داسې جار او قربان کیږي. نو زمونږ یو خپل هغه چرته تحصیلدار له کوارټ ته ورغلو، نو تحصیلدار به ورته را پاسېدلې ورغاړي وته به یو پملا به ولا ټاپ ور کړی یو بیا ورته ویلي چې کورسای کې تشریف کېده. نو دې چې کور ته راغی نو خځې ته وایي چې وا خځې تحصیلدار صاحب له چې راغلم ناصر او ته په کورسۍ کې راپورته شو
ورغواړې وته و په دې ملې و ټپاولم و بیا راته وی چې په دې کرسۍ کې تشریف کېده نو ښځې په دې تشریف پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي لایي نو ښځه ورته وی چې دا د غولو ځای له تشریف یایي که نه وی چې ته وګوره نو د ما د غولو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې ورته ووی و په کرسۍ کې کېنه اوس اپریدي خو داسې دي او ته چې چېرته تاڼې ته لاړ شې تاسو ټول تللي